پاکستان کرکٹ بورډ د دورې نیوزیلینډ لپاره خپل منیجنګ سټاف اناونس کړی دی. بیټنگ کوچ په څوک وي، بالنګ کوچ په څوک وي، هیډ کوچ په څوک وي، د ټیم منیجر به څوک وي. مکمل تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. چونکې دنه مخکې یو ویلوګ تاسو سره ما شریک کړی چې ما تاسو له ویلو چې ګیری کرسټن د ساوث افریقا هغه د هیډ کوچ د لپاره هغه سره خبرې روانې دي، خو فعلا افیشلی اعلان نه دی شوی. او د استرالیا جیسن ګیلسپی سره د بالنګ کوچ د لپاره خبرې روانې دي، چونکې هغه لا فعلا 100% کنفرم شوی نه دي، ځکه د پی سی بي طرف د هغې څه نوټیفیکیشن نه دی راغلی. خو اوس پی سی بي د پاکستان لوکل کلاړیان چې کوم دي، زاړه کلاړیان، هغه منیجنګ سټاف کې ورچولي دي. چا له کومه هده ملو شوی په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو، او د پاکستان کرکټ بورډ په دې فیصلې او د پاکستان په کرکټ ټیم دا کوم سیریز چې دی په دې باندې هم لږ ډېر اپډیټس دي. نو ویډیو مکمل وګورئ او ضروري مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. د دې پی سی بي اعلان کړی دی چې نیوزیلینډ سره کومه دوره ده، هغې کې به بیټنګ کوچ چې کوم وي به محمد یوسف وي، هیډ کوچ چې کوم دی هغه اظهر محمود دی جی، هیډ کوچ. بالنګ کوچ نه جی، چونکې هغه بالر دی، هغه بالر تیر شوی دی، زوړ کلاړي دی. اظهر محمود ښه به پیژنئ، آی پی ایل کې هم گیمز کړي دي کنگز 11 پنجاب له طرفې. نو اوس هغه چې کوم دی هیډ کوچ دی، بالنګ کوچ نه، هیډ کوچ. سعید اجمل چې کوم دی هغه سپین بالنګ کوچ دی. سعید اجمل سره دا عہده مخکې هم وه، خو هغه هماغه رنګ ساتلی شوی دی، او دا ښه خبره ده. سعید اجمل یو ټیلنټډ کلاړي دی، یو ښه کلاړي دی. د پاکستان چې کوم ینګسټر دی ای سره ښه مدد کولی شي. منصور رانا چې کوم دی هغه ټیم منیجر دی. اوس دې ځکه دوه ټیم منیجران دي. ښه، د پاکستان کرکټ بورډ دې کارونو لګورئ جی، عہدې دومره ډېرې تقسیموي جی. اوس محمد یوسف چې کوم دی هغه آلریډي په سلیکشن کمیټۍ کې هم دی، اوس د بیټنګ کوچ هم شو. او وهاب ریاض چې کوم دی هغه سینیر ټیم منیجر دی. لکه نور که تاسو ګورئ بس د ټیم یو منیجر سینیر او جونیر پکې نه. د پاکستان کرکټ بورډ د طرفې سینیر ټیم منیجر چې کوم دی وهاب ریاض دی، او بیا ورپسې چې کوم جونیر ټیم منیجر دی یا ټیم منیجر دی صرف، نو هغه دی منصور رانا جی. دا 15 کسان چې کوم دی دی دا عہدې میلاو شوي دي. یو ځل بیا ریپیټ کوم، محمد یوسف بیټنګ کوچ، اظهر محمود هیډ کوچ، سعید اجمل سپین بالنګ کوچ، فاست بالنګ کوچ پکې نشته جی، منصور رانا ټیم منیجر، او وهاب ریاض سینیر ټیم منیجر جی. دا کسان چې کوم دي د پاکستان کرکټ بورډ له طرفې دا عہدې د نیوزیلینډ دورې دپاره کوم چې د نیوزیلینډ سره 15 میچونو T20 سیریز دی هغې دپاره دا عہدې میلاو شوي. اوس دی له بیا ایکسټینشن میلاوي که نه، دی نه پس بیا د آیرلینډ سره میچز دي، آیرلینډ نه پس بیا انګلینډ سره میچز دي، بیا T20 ورلډ کپ دی. نو ګورو به چې اوس پاکستان کرکټ بورډ انټرنیشنل کوچز راولي که نه، دی له به ایکسټینشن ورکوي، همدا 15 واړه به ځان سره مخکې کیری کوي. او تاسو په کمنټ کې ما له ووایئ چې آیا دا 15 واړه کم کلاړیان دي دی د دې عہدو قابل دي که نه. اظهر محمود هیډ کوچ شو، محمد یوسف بیټنګ کوچ شو. چونکې ما دنه مخکې یو ویلاګ هم جوړ کړی چې یونس خان په کار و چې دی هیډ کوچ کړی وی، که هیډ کوچ کړی نه چې کم از کم بیټنګ کوچ کړی وی. عمر ګل بالنګ کوچ کړی وی، فاست بالنګ کوچ، ځکه هغه پېښور زلمي سره دا ځل په پی ایس ایل کې هم بالنګ کوچ کړی، بالنګ کوچنګ کړی دی. هغه لږ ډېر کوچنګ ایکسپیرینس هم شته. افغانستان سره هم د بالنګ، افغانستان هم د بالنګ کوچ پاتې شوی دی. نو په کار خو چې یونس خان او عمر ګل له سعودي ورکړی وی، ځکه دا خو الریډي په سلیکشن کمیټۍ کې شامل دي. دا کلاړیان دی له د عہدې نوم ورکول پکار. تاسو وایئ خپل رایه را سره په کمنټ کې شریکه کړئ. ډېره زیاته مننه جی، والسلام.